په څو قسمه دی؟ او چرته لاړې؟ معیت په څو قسمه دی؟ هلو ما واس خضر زیدوانه زیګینه کې سیګنل شته. معیت په څو قسمه دی؟ سلفي ځوان نه دی، دا د اولې درجې تعریف. دا راته وایي چې دا سلفي نوم الله یې ښودلی او که رسول الله؟ زه وایم خبرې ته غوږ شه. تعالی حدیث یې تا مخکې ویل چې قرآن حدیث سلفي نوم الله یې ښودلی او که رسول الله؟ څنګه سلفي نوم الله او رسول الله یو مې دا اعتراض په تا باندې کوم. ته ځان ته د دیوبندي یې که نه؟ زما پرېږده، ستا خبره ده ستا. که نه نو دا بدعت دی او که نه دی چې رسول الله تعالی یو نوم نه دی ښودی او ته ځان ته نوم ذکر کوې، بدعت دی او که نه دی؟ جواب وکړه چې رسول الله یو نوم تعالی نه دی ښودی او ته ځان ته بدعت دی که نه دی؟ کې راځي په فتوا ورکولو کې که نو دوه شیزونو کې تضاد راشي. مقابل څه ته وایي؟ تقابل. آواز درځي؟ اواز هم راځي، وایه. مقابل یادومه. مقابل یادې. ته خبرې څوک کوې؟ خپل تعارف اول وکړه. عباد الرحمن خبرې کوم. عباد الرحمن د کوم ځای نه؟ ځای لازم دی؟ نعم. څنګه څه روایت پې وایي؟ ځای روایت به پې دا ووایم چې دا رنګ کړی دی. سړی ور خپل تعارف وکړي چې بېدنه دا روایت دی؟ هغې نه بحث وکړو. څنګه دا روایت دی؟ دا روایت نه دی. نو تا ویل چې روایت به پې دا ووایم. نو روایت خو مې د عرف مطابق وایي چې تا ویل په دې باندې روایت وایي، ما روایت به ته پې دا ووایم. عرف څه ته وایي؟ زه د عرف تعریف وکړئ. مړه کېنه ته اوس کلونه یې دی. تا زما کلیپ اورېدلی دی، هغې له دومره زور درکړی دی، ته څنګه خبرې کوې؟ زه پرېږده مړه کلیپونه ملیپونه پالتي دي، خو تا تقابل تعریف تاله نه درځي، د عرف تعریف تاله نه درځي او روایت د خپلې خېټې نه وي. یار دا کم منطق دی؟ خبره واوره. وایه حوصله ټینګه که داسې وکړه که نه چې خپل تعارف وکول. نو ته ماته عباد الرحمن یم که نه؟ ته ما نه پېژنې؟ کوم عباد الرحمن؟ واجی عباد الرحمن زما نامه ده بس. نو داسې خو به یو سړی وایي چې زما دا نامه ده. ای مولانا خبره واوره. وبخوي زه دا به مو وشي خبره واوره. د مسئلې د تپوس دپاره دا لازم دی چې ته خپل دغه تعارفات کې. او بالکل لازم ده. نو ووایه که نو څه دلیل پې ووایه. لازم دا ده که نه خبره واوره. بعضې خو چې ستا شانې چې هغه چې داسې لږه بیماري وته که نه هغه د ته خو ما پېژنې که نه؟ نو چې ته ما پېژندې نو بیا مې تعارف ولیکو. نو بیا څنګه چې بعضې ستا په شان یي په شان که د تشبیه دپاره تشبیه هله انسان ورکوي چې کله پېژني که نه؟ بالکل. زه مولوي صاحب خبره واورئ. زه درته ځان ښیم. دا پرېږدي عباد الرحمن باچاخیل یم، د مولانا محمد الیاس ګومن صاحب شاګرد یم. ستاسو یو خبر راته رارسېدل، تاسو ویلي چې د جمعې دا دویمه خطبه چې ده دا بدعت ده. د بدعت تعریف وکړئ. چلو بس قصه ختمه. داسې مهرباني وکړه که نه. جی واټساپ دې شته؟ واټساپ هم درته درلیږم. بس دغه واټساپ راولېږو، په دې باندې به داسې مدلل خبرې وکړو چې یاد یې لرې. ټیک ده، دغه به مو وکړو. خو لږ خو دلته ته اوس ما پوهېږه که نه چې بدعت څه ته وایي؟ د قرآن حدیث نه تعریف وکړه. ته اهل حدیث یې؟ زه اهل حدیث یم. د بدعت تعریف دا واوره چې په دین کې هر نوی کار د ځان نه جوړول چې په هغې باندې د پیغمبر قول فعل موجود نه وي، دا بدعت دی. دا تعریف په کوم حدیث کې راغلی؟ په کوم آیات کې دی؟ دا د ابو داود په حدیث کې راغلی دی. الفاظ ووایه. د حدیث الفاظ دا دي چې من احدث فی امرنا ما لیس فیه فهو رد. چا چې په دې دین کې راسي هغه روایت دی مولانا ګناهګار شي. من کذب علیه متعمدا فلیتبوأ مقعده. هغه روایت مطابق ګناهګار شي. الفاظ په روایت کې دننه پرېښودو. او دویم دا چې خو چې دا تا کم تعریف وکړو دا خو په دې باندې ټیک نه دی. ټیک نه دی؟ څنګه ټیک دی؟ ته معنا وکړم. من احدث فی امرنا. من احدث څه معنا ده؟
من احدث چا چې جوړ کا فی امرنا ورستو په دې حدیث کې بیا الفاظ د ابو عیسی دا دي هغه من صنع امرنا چا چې زموږ په دې دین کې یو کار جوړ کا اوري داسې مهرباني وکړه که ته لرې او خبره کې یقینا بس ځان پورې کوې ته خو ماله تختې زه پوره معنا خو اول وکړه که نه یاره واټساپ نمبر را سینډ کا واټساپ بالکل لازمي نه دی دلته بالکل ګوره براه راست خبرې شروع دي دا مزه کوي او واټساپ کې به ته څه کوې کېدای زه سهار میسج وکړم زه صرف سهار وزګار یم بیا به ته ماښام جواب راکړې نو چې زه جواب نه در کوم نو هغه ابو عمر هم چې څنګه بیا په ما پسې مشوره کړې وه چې د الیاس ګومن صاحب شاګرد زما نه تښتېدلی و مسجد یې پرېښی و دا خبرې کولې بیا به هغه شان خبرې تم کې به زه وزګار نه یم زه به سهار میسج کوم ته به یې ماښام کې خبره واوره ای مولانا تا تعریف دا وکړه چا چې په دین کې یو نوی کار جوړ کړه که نو ښه نو دا تاسو چې په دې مسجد کې دن اذان کوئ لوډ سپیکر هم لګول دی دا د پیغمبر کار دی هی زما سپین خرله دومره په ایمان ته ما ته کښېنه نو ته به ستا سترګې رڼا الکه ته دغې جواب وکړه زه ما ته یو روایت داسې وښایه چې د نبي علیه السلام مؤذن په مسجد کې دننه اذان کړی په مسجد کې نه زه ځان ته مولا نه یم ما ته خلک مولا وی زه ځان ته مولا نه یم ما چېرته دا نه دی ویلي چې عباد مولوي صاحب څنګه خلک وایي عباد مولوي صاحب څنګه ته ځان ته مولا نه وې خبره واورې ډیزي مه وله اوس په اسان الفاظو کې پوه کم د بدعت تعریف نه درځي عرب تعریف نه درځي روایت د خپلې خېج نه عوامو خلکو ته لګیا یې ته واټساپ پرېږده بیا مخامخ راځې نه چې ځای مقرر کړو یو ځګین کې ځای مقرر کړه چې په کوم ځای کې ته مقررې کوم ځای دې خوښ دی زه چې کوم ځای باندې ځای برابر خبره برابر وکړي بنو ستا خیران شرایط د څه صیغه ده هلکه چې قربان شرایط د څه صیغه ده قرباني وکړه مات وکړه زه په مدرسه کې یم ټیک ده او د کلاسونو ټیم دی ټوله ورځ به دې زړه او ذهن خپایي خبره واوره ځای راته وښایه زه چې هلته میلاو شو څنګه نو تا وې واټساپ کې زه درته مخامخ به کیم پاتې کېږي چېرته اوسېږي چېرته زه د جامع مسجد ورسکي غربي امام یم بس تعریف مې څه نورم وکړ خو ګورې دا څلور سواله د باندې اول نه قرض دي دا څلور سواله د باندې اول نه قرض شو او بل مولانا په ارام څه خبره واوره داسې شی به وکړي چې کومو خلکو ته دغه وشتي ډیموکراسي که نه هغه خلکو ته به ووایه خیر دی زه غلط شوی یم ما ته دومره پته نه لګېده چې ما د اذان جواب ورکړی چې په مسجد کې ویلې کېږي د بدعت تعریف مې د قرآن حدیث نه نشه کولی د اهل حدیثیت دعوې مې کولې د شرایط د صیغې پته راته نه وه په روایت باندې ما ستاسو رڼاکل ډي لږ په یوټیوب باندې سرچ که لږ وایه خبره واوره جی خلکو ته دا نه ویم چې غلط شوی یم دا څو ورځې په جومات کې کار کېده لوډ سپیکر هغه ترتیب لږ ګران شوی هغه برابر شوی دی انشاءالله داسې څه به واورې داسې او که لرې کوم ګروپ چې دې جوړ کړی زما د وجې بند کړی د هغه یو کلیپ د وجې نه ګروپ کولاو که تاسو په ګروپ کې میسج کړی د ختم باره کې د هغې جواب ما کړی دی مدلل جواب مې د قرآن او حدیث نه کړی دی هغه واوره که لرې د هغې جواب وکړه مولانا مولانا خبره واوره لکه اوس خو خبره واوره ټیک د واټساپ مې دا نمبر دی خو خبره واوره دا دې دروغ ویل زه په یو واټساپ ګروپ کې نه یم زه تر دې حده چې د احنافو په واټساپ ګروپ بس ما ته کار چا راورسوله دی کې ستاسو یمه ده خو چې تا ډوزه وشلې ده نو اوس ورته ټینګ شه ډوزه مې نه ده د الله بنده قرآن او حدیث مې ویلی دی د الله د رسول دا قرآن او حدیث دا مو چې دا تا کوم روایت ووایه خبره واوره نن نه دی تبلیغ والا دي په جومات کې هغوی د ماښام نه بیان نه کوو بیا غوږ شه چې څه ویلی کېږي دا به ما رو چا ګمان کوي او که ته نري نر خبره واوره زه د ورسکي امام یم او ما ته د رڼا منځه د خزانو اوازونه نه رارسي خو لکه تقه مقلې پېږي نه بیا به هوښیار شي نو بیا به وایي چې باچاخیل مفتي صاحب ټیک ویل لکه تا ته دا اواز نه در رسي خو چا خبر در وړه چا خبر پرېږده بس ګوره زه دغه زګینو ته خبره در وړی دی خبر واوره
که سړي ته ووایې ته خو په خپلې مولا یې نو ته ورته په خپله ولې نه کښېنې په خپله جواب ولې نه کښېنې مړ هغه زه د هغه شاګرد یم زه څه لګیا یم ما زمونږ مشر د هغه چې کوم وخت کې دوره حدیث کول د حدیث اواز وي مقابله کې دلته چې څومره مولیان دي خبره واوره دلته چې څومره عالمان دي زمونږ هغوی چې کله په دوره حدیث کې نو زه د حفظ تعلیب ومنو زه دا ناروا ده چې بیخي ستا څه کینی دا خو ما چې کولې مال زه سړی به تکړی دومره غټ چیلنج ورکړه روایت وای روایت زما خبره ده شرایط پته ورته نشته د بدعت تعریف ول نه ورځي عجیبه سړی مړه او جذبات دومره کې تاسو یو مولا نه دی یو مولا چې ځان ته مفتي صاحب وایي مفتي صاحب هغه د بدعت تعریف کړی او واپس مې له په دې سټ باندې داسې تور کړی دی لکه خر ته چې سړی پیټې وسورئ اورې که نه او داسې اپریشن مې له کړی انشاءالله چې تر قیامته پورې به د هغه اولاد یاد لري او داسې چې نن خبره واوره نر ضربې نر جمع نر شو د دې خبرې جواب وکړه لکه ته زما طالب جواب نشي کولی ته مفتیانو ته لاړې عجیبه سړی مړه مفتیانو ته تاسو په ایمان تاسو کې زه د سر مولا وینم نه چې تاسو کې مولا څوک دی خبره واوره زه هغه یم چې په کوم وخت کې په حفظ کې وم او تاسو راته د هونډا موټر سایکلو د 8,000 روپو هرې میاشتې هغه افرونه کولو زه هغه یم چې زما د وجې نه ستاسو د مولیانو خوبونه آرام شوي که نه یوټیوب سرچ که مفتي عبدالرحمن باچاخیل چې سترګې خفه کېږم تا ته ما ټینشن در واچو زه یم د ګومن صاحب شاګرد یم پاس کر یا برداشت کر تو جل جا مر جا خودکشي کر جا نوم دې د چا نه یاد کړی دی خبره واوره جی زما نوم دی سلمان احمد نعماني د پردیر سره تعلق لرم جی اورې که نه او د خزانې په جماعت کې نایب امام یم خو الحمدلله د اهل بدعو نه دی خوبونه مې له حرام کړي دي چې بیا دا کیدې کوي چې ستا په استاد چې سړي ته د بدعت تعریف نه ورځي هغه به بدعتي څه وپېژني چې سړی په خپل مسجد کې په خپله بدعت کوي په مسجد کې دننه اذان کوي روایت پې ورته نه معلوم د روایت تعریف نه معلومه به د بل خوب څخه حرام کړي یو میل دومره شین خر یې که نه ستا د علم ته زاریان یم ته ځان خو یې زه مولا نه یم زه ته راته دا ووایه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان یو عالم ته خر ویل آیا دا د عالم شان دی د نایب امام شان دی په داسې امام پسې مونځ کېږي یو روایت ووایه یو روایت به بیا یې د خېټې نه ووایه ورځه پې ته خو هسې ډاډه شوی قربان ما ته دا ووایي چې په هغه امام پسې مونځ کېږي چې هغه وایي د مور سره زنا کول دا وایي په ده باندې حد نشته چې چا وکړه څوک وایي چې قرآن ترې وکاته مونځ دې ماتېږي خو خرې عورت او ښځې ته ګوره مونځ نه ماتېږي په تا پسې کېږي انشاءالله څنګه چې مې له خوب حرام کړی دی دغه شان پیر صاحب دا مسلې د هغه چا څه چېړه د دې جواب ما په 19 سال عمر کې کړی دی دا تا چې کومه خبره وکړه د رد المختار ته قیسه واوره خدای پاک اوس دومره اسمان ته ټوپونه وې د رد المختار دې چېرته په خوب کې لیدل دی دا کتاب لکه رد خدای دې که خبیثه ګوره خبره واوره یو حد دی یو تعذیر دی په دې مسله دې پوهې که ماسې نه چې بله ورځ دې بل څوک رامني کې به دغه جومات کې د مقتدیانو په مخ کې ونه شرمېږي یو حد دی او یو تعذیر دی حد الله او رسول مقرر کړی د مور څه په زینه او په حد متعینه سزای حد تعریف لکه حد تعریف ته لږ غوږ شه حد متعینه سزای په قرآن او حدیث کې رانقلي هر چې د مور څه زینا په قرآن حدیث کې په دې تعذیر دی او د تعذیر نه خبرې خدای دې د چوپاتې به شان سر سم کا د تعذیر نه خبرې تعذیر دی قتل او په ده به حد نه جاري کوي کنځلې وکه وایه چې د چا ګورې چې همیشه کار چې د کم سړي همیشه په عورتونو باندې نظر یې هغه دا کار کوي د کم سړي په عورتونو نظر یې هغه دا کار خو دلته خلک تباه کړه دا نایب امام د څنګه چې په خپل مسجد کې بدعت شروع دی او بدعت پېژني نو علي بدعت مې رامنې کړ دي قار شه لږ نور قار شه زه مخامخ ناست یم دا تمام خلک مې ګوري زه مخامخ ناست یم تمام خلک مې ګوري ګوره هغه خو هغه سړی چې حد او تعذیر په تعذیر کې فرق نه پېژني
ته وایې چې یو سړی د مور څه زنا وکړي نعوذ بالله په هغه باندې به حد جاري کېږي. ستا مسله دا ده، زه ستا په ذهن باندې ورسېدم چې حد پې جاري کېږي نو خو بیا هم بچ کېږي. زمونږ امام ابو حنیفه هغه امام دی چې ستاسو په شان ګنده ذهن نه ساتي او تعذیر به یو تعذیر د دې سړي څنګه دی ته راشه په عوامي سوشل باندې په پبلک باندې د دې تپوس وکړه. زمونږ امام ابو حنیفه زه وایم ستا امام ابو حنیفه نه دی، امام ابو حنیفه زما دی، ځکه هغه عقیده و، هغه سلفي و، هغه مجتهد و، هغه غیر مقلد و، هغه ستا غوندې ګمراه او بدعتي نه و. دا ته چې کومې خبرې په هغه باندې تپې ته نرشه او د یوې خبرې سند ثابت وښایه. زه ته په سند څه وښایه چې امام ابو حنیفه غیر مقلد وګورې ټیک د هغه غیر مقلد و 3 قسمه دي. قصه واوره، قصه خبره واوره، ابا عورت والا یا عورتون والا هغې کې ستا کار نشته. لکه باندې نه مني دا کافر دی. وګوره هغه کتابونه وګوره مړه. ستاسو څه دلیل دی چې الله په عرش باندې دی؟ زه چلو په دې باندې لږه خبره کوم. ستاسو څه دلیل دی چې الله په عرش دی؟ زما په دې باندې دا دلیل دی په سورة الرحمن کې الله فرمایي الرحمن علی العرش استوى. په قرآن کې الله په 2 آیاتونو کې صراحتا دا خبره کړې چې رحمان ذات او الله دا په عرش باندې دی. خبره پوره شوه؟ لیکلي دي چې الله په عرش کې ننوتی دی. صحیح ده، خبره پوره شوه. امداد الله محاجر مکی لیکي په خپل کتابونو کې چې الله په باتروم کې دی، الله په ستن کې دی، په خر کې دی. والله ستا هغه ګنده عقیدې دی. پوره شوه خبره ستاسو؟ صحیح ده، خبره دې پوره شوه. زه جواب وکم او مولانا اولنۍ غلطي دي دا وکړه چې الرحمن علی العرش استوى په سورة رحمان کې دی، دا په سورة طه کې دی. غلطي دې ومنه. او بالکل دویم نمبر د دې څه معنی دی چې الله تعالی صرف په عرش باندې دی؟ دویم الله په عرش باندې دی په اعتبار نو د دې نه خو موږ انکار نه دی کړی، د الله د عرش نه خو موږ انکار نه دی کړی. الله په عرش هم دی، الله په فرش هم دی. ګوره هو معکم اینما کنتم، هو معکم اینما کنتم. ته اوس چېرته ته اوس چېرته مه تخته که نو ما ستا خبرې ته غوږ کېنښودو. یو منټ تا دلیل ووایي چې اینما کنتم ما ته وښایي په کوم تفسیر کې دا معنی کړې ده چې الله په دې ځمکه کې دی، چې تاسو کوم ځای کې وایي الله تاسو سره په اعتبار د ذات سره هلته دی. د څه شي سره؟ دا تفسیر ما ته وښایه. دا تفسیر چا کړی دی داسې چې اینما کنتم مطلب دا دی چې تاسو په کوم ځای کې وایي د الله تاسو سره دی په اعتبار د ذات. هو څه معنی ده؟ دا زمانم اینما کنتم مطلب هو څه معنی ده؟ نو معیت ته پېژنې؟ معیت په څو قسمه دی؟ ته چپ شه. نو دا اوس خبرې ته غوږ نه ږدي، بیا به خلکو تلته لګیا چې بدعت خبره واوره. او معیت څو قسمه دی؟ ته ورته که نایب امام صاحب معیت په څو قسمه دی؟ معیت په څو قسمه دی؟ او چېرته لاړې؟ معیت په څو قسمه دی؟ هلو ما واس خدر زیدوانه زیگینه که سیگنال اشته. معیت په څو قسمه دی؟ او بالکل ته وایي چې اینما کنتم مطلب دا دی چې الله تاسو سره په اعتبار د ذات سره دی. دا سړی خو کله یو غار ولي کله بل، دا به څه په موږ باندې بمباري کوي یاره. معیت په څو قسمه دی؟ بمباري مې د باندې داسې کړې ده داسې بیګا 12 بجې به دې م کړي. معیت په څو قسمه دی؟ جنازې خو درته وایم چې اینما کنتم مطلب ته یو دا د غنم شاه کې تپوس وکړه چې درغله او مرنګونه م زیاړو. معیت په څو قسمه دی؟ یا لږ سیګنل ته شه یا خبره لږ تېزه سیګنل ته کېږم نه، د سیګنلو زګین ته وایستان خو یو 2 غټه شوي دي. پیر صاحب معیت په څو قسمه دی؟ خبره صفا که چې بس الله اینما کنتم مطلب دا دی چې الله په اعتبار د ذات سره تا د مخکې الفاظ ولې پرېږدې؟ دا خو د یهودو طریقه ده. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وهو معکم. څه معنی ته کې؟ نه د قرآن آیات ته ګورې چې زه مولانا صاحب اسانې که اسانې که داسې شی دی که نه چې یو سړی د قرآن معنی د ځان وکړي. دا په باره کې ستا څه خیال دی؟ لکه تا چې صرف معنی وکړې چې الله صرف په عرش باندې دی، دا صرف لفظ راته په دغه آیات کې وښایه. دا د الله رسول ویلي دي، صحابه کرامو ویلي دي، الله دا د ټول امت او د اهل سنت والجماعت دا د هغوی عقیده ده چې الله په عرش باندې دی. الله په کوم ځګین کې ویل دي؟ په کوم ځګین کې ویل دي؟ الله په اعتبار د ذات سره په عرش باندې دی. او الله تعالی پکې بل لفظ زیات کړ، الرحمن علی العرش استوى. الله صرف په عرش تا معنا وکړه. دا صرف ټکي ما ته په عربۍ کې وښایه په دې آیات کې.
صرف ټکي پکې نشته. ته ما ته وښایي چې د اسمان وعلى العرش استوى مطلب دا دی چې بس الله صرف په دې اسمان کې لکه الله په هر زګین کې دی. هو معکم، ما درته ویل چې معیت پېژنې. معیت په څو قسمه دی؟ ته څومره قمقلې. بس ته ووایې چې معیت په څو قسمه دی، ووایې ته ووایې ما ته نه دی یاد. ما ومنله چې زه په غلط یم. زه در بلکل په دې کې د شرم هېڅ نشته. ما ومنه چې ما ته پته نشته. ته وکړه خیر دی استاد. د الله بنده معیت په دوه قسمه باندې دی. او معیت ذاتي دی، دوه قسمه دی. پوه شې؟ کومه معنا چې ګوره ته کې موږ وایو د علم په اعتبار سره، د ذات دوانو په اعتبار سره الله جل جلاله په هر زګین کې دی. هو معکم د دې سمانه ده. هو د سره پاره راځي، د ذات د پاره. هو د ذات د پاره راځي. وای ذات قرباني وکړه، قرباني وکړه که مهرباني. یو تفسیر نه ثابت کړه، د داسې تفسیر نه چې هغه دوانو دپاره. ته راته وښایه چې کوم تفسیر الله او رسول لیکل دی، زه به د هغې نه پېښ کړم. چل الله او رسول او کوم تفسیر الله رسول وایي، الله رسول وایي کوم زګین کې وایي؟ په کوم زګین کې وایي؟ په کوم زګین کې وایي؟ دغه الفاظ به راته ښیې چې الله په عرش باندې دی په اعتبار د ذات. او د الله رسول ته وویل دا ازادول غواړم. هغې ورته د الله رسول ورته څه وویل؟ لمونځ یې نه تپوس وکړو. عین الله چېرته دی؟ هغې څه وویل؟ فی السما. فی السما. نو اوس غوږ شه، اول اسمان دی، په اسمان نه پاسه عرش، کرسي، لوح محفوظ. عرش خو د ټولو د پاسه دی. وینځه جواب ورکوي فی السما، په اسمان کې دی. دا خو زموږ دلیل دی چې الله په ځمکه هم دی، په اسمان کې هم دی، په عرش هم دی. اسمان څومره کوز دی د عرش نه د الله بنده. قرآن کې چې الله وایي چې موږ قرآن شکل دی نازل کړی دی، د کوم ځای نه؟ ته خبره واورم که ته ماله مخامخ رالې که نو تا زه توبهګارو. ما خو ویل که سړی به قابل هغه خو د اسمان ته عرش وایي. اسمان ته اله دا دلته ریکارډینګ وشه چې څوک یې ماوري. ګورئ رونو دا مشکات شریف چې تاسو راوالی دا روایت په کتاب الجهاد کې دی. عین الله فی السما. دویم دا ده، ګوره خبره واوره. یو مې فی السما تعریف وکړه. سما څه ته وایي؟ اسمان څه ته وایي؟ دا خو عوام هم پېژني چې سما اسمان ته وایي. ظالمه تفسیر وګوره. سما ویل کېږي. تفسیر خو داسې نشته چې الله او رسول لیکلی. داسې تفسیر خو نشته چې الله او رسول لیکلی او د امتي لیکلی. شرک دی بقول شیخ امین. الله د اسمان نه باران نازلوي. څه کوي د اسمان نه؟ د اسمان نه نازلوي. ته ما ته ګوره دا باران چې کېږي دا د اسمان نه کېږي چې د وریځې نه؟ اسمان نه کېږي. د اسمان نه کېږي. تاسو په دې باندې څه دلیل دی چې د اسمان نه کېږي؟ بس دا د ساینسي خبرې دي. ساینسي خبرې دي؟ نو ته خو د ساینس نه هم نه خبره د قرآن نه. خبره واوره. سر نه چې بر کوم څیز دی ته سما ویلې کېږي. یو منټ الله وایي قرآن ما د برین نازل کړی دی او ته وایې چې الله هر چېرته دی. نو دا بیا د کوم بل د بازار نه ولین راته د قرآن. صحیح د خبره واورې مولانا صاحب. تاریخ مو ته خبره واوره. ته خبره واوره. زه درته یم ساینس وایي. زه ستا غوندې خبره واوره. اقتصاد لږ خو ته غوږ کېږه. ګوره زه څومره په خاموشۍ سه غوږ شم، ته دومره قهر چې خیر دی خر هم راته ووایې. زه درته بیا هم څه نه یم. سما چې دی ګوره اسمانونه څو دي په قرآن کې راځي؟ والذي سبع اسمانونه دي او په اسمانونو د پاسه باندې څه دی؟ عرش نه مخکې په دې مابین کې د عرش او د اسمانونو په مابین کې تا ته پته شته چې د عرش څومره لوی دغه دی مکان دی؟ او بالکل ما ته پته شته چې په هغې باندې د دې ځمکې او اسمانونو خالق په اعتبار د ذات سره موجود دی، نو هغه به ډېر لوی عرش وي. ښه ټیک شه. نو عرش مکان دی که نو؟ هلو اوهو عرش مکان دی که نو؟ او الله مکین دی. پوهېږې مکان او مکین باندې مثال په طور ته اوس په مدرسه کې ناست دی که نو؟ نو مدرسه مکان دی او ته مکین یې او مونږ وایو الله اکبر. الله د هر څه نه لوی دی. نو قربان ته ماته وایي چې مکین چېرته د مکان نه لوی شوی دی؟ ته چې کومه عقیده وې؟ عقیده نه ویم. هله
رابع عقیده څه ته وایي؟ د عقیدې تعریف وکړه، عقیدې تعریف وکړه. ځه دا ته چې کومې خبرې کوې او کوم عقیده ده ستا، نو دا هغه خلکو عقیده وه چې هغه نن په دې دنیا کې ټولو خلکو ته داسې ښکاره دي لکه څنګه چې منیر شاکر ښکاره دی. هغه داسې ښکاره دي لکه منیر شاکر خو ستاسو نه ښه کم از کم منافقات یې خو دومره نه کوه که نه چې دعوې د قرآن او حدیث کې په جومات کې چغې وایي چې دویمه خطبه بدعت دی او بیا په جومات کې دن بدعت دی، بدعت دی، کل بدعت ضلاله. کل څه معنا ده؟ داسې وکړه په دغه موضوع باندې خبره کړي. زه چلو نو په هره خبره څه زه روان یم، که نو ته خو زما نه یو لق دې نه شواله زه یم چې خفه نه شي. د کل څه معنا ده؟ د کل معنا ده ټول. ټول څه؟ داسې وکړه چې زموږ د مدرسه کې مو دا اوس وخت چې و د کلاسونو ټیم دی، دوباره کلاس ته ټیم لږ دی، واټساپ باندې میسج وکړه یا نمبر را سینډ کړه چې څه ته میسج هم خبره وه تا دلته راسې لوبې وکړې چې زه به تا باندې خپل ټیم ضایع کوم. هغه خلک خبره واوره ټیم کم دی، ځکه ته را خبرې زر زر کومه کلاس شروع کړي. هغه خلک چې هغه مونږ کم از کم په مولیانو کې به شمارل، نو هغه شان خلک د دې خبرې نه لا جواب دی چې دې جواب وکړي زموږ د خبرې. نو مړه ته څه شي نرشه که صرف د جمعې په دغه خطبو باندې خبره کوي او ستاسو په کلي کې لکه په دې زه ورسېدم چې څوک نه وو چې د دې خبرې جواب یې کړی وي، نو تا یې فریاد دروړ او ته به اوس تیره قاله وکړي او بس شارکي به وکړي، ریکارډینګ به وکړي چې هلکه دغه مې وکړو. بلکل د خبره دې ختمه شوه چې اوس زه وکړم. څنګه دي؟ خبره دې ختمه شوه چې اوس زه خبره وکړم. بس یو خبره ته کوم ځکه ټیم قریب دی، نو بیا به ته خپله خبره وکړي، خبره به ختمه وکړه وکړه قربان خر راته بیا ونه د جمعې په خطبو باندې ته خبره کوې، ټیک ده که نه؟ ما ویلیم دي زه دا خبره بیا هم کوم چې د جمعې په ورځ باندې د الله د رسول نه د سلفو نه د صحابه کرامو نه دوه خطبې نقل دي. نقل دي؟ خطبې هېڅ قسمه نقل نشته. نقل دي که نه دي؟ نقل دی او بلکل صحیح شو که نه؟ او په هغې باندې به زه د الله د رسول صحیح حدیثونه پیش کوم چې د الله رسول دوه خطبې کړي دي، د صحابه و اثار به پیش کوم چې هغوی دوه خطبې کړي دي، سلفو دوه خطبې کړي دي. د درېیمې خطبې هېڅ قسمه د ذکر او د دې ثبوت د الله د رسول نه د صحابو نه د سلفو نه نقل نه. درې خطبې څنګه؟ درې خطبې څنګه د الله بنده؟ پوه نه شم ستاسو خبره. دا ته چې درې خطبې موږ وروستۍ دوه خطبې یادو که نو خو منې؟ زه وایم د الله رسول دوه خطبې کړي دي، درېیمه خطبې نه ده کړې. که ته ولې د خطبې نوم ورکړې نو هم صحیح ده، که ته ولې د خطبې نوم نه ورکړې ته وایې چې هسې دغه کوم بیا هغې باندې ستا کوم اعتراض ولکه چې تاسو دوه خطبې کوئ. بیا زه ګوره معمولي شانتې الفاظو کې ته خبره سمجاوم او ویې منې او خپلې خبرې نه وروسته شي خفه کېږم. ته چې مثال په طور تعزیت غټ زور یې له درکړی او دومره غټ زور خبره واوره. ته خبره واوره اخري د غم دا ودې منله نو په دغې کې شک څه پاتې دی؟ هغه اولنی خو بیان دی، هغه اولنی خو بیان دی. ته خبره واوره اولنی خو بیان دی، تا خبره ومنو ده خو زه ناست تپوس کومه که نه ته چې تعزیت ته لاړ شي هلته بیان کې که نه کې؟ مې وکړه بس ښه خبره ده، د دین دعوت دی په هره طریقه کې کول یې پکار دي. که مې ونه کړه فرض واجب خو نه دي. رب دې لکۍ وکړه نه دا اولنی چې موږ کوم په خپل زبان کې لګیا یو نه دا هم ښه کار دی که نه ته په کم ټایم کې چې دی پکې د خېټې بېدا دی ګډه چې ته د ګوتې دیار کلوتې لوبه دې شروع کړه ودې منو دا چې خطبې دوه دي بس معاف شوې او دې نه بعد مهرباني دا وکړه چې په جومات کې کم کارم کوي نو بیا پې دلیل ساته ته شي ډوزې مه وله ګوره بیا بس درنه و دلته دې ګوره ته د نقلي مقتدیانو په مخ کې بیا اصلي کومه یو منټ خبره واوره او ستا خو کلاس نه شروع کېده ما درته لږ واک کېږه په مرۍ کې دې لارې وشوې. دا د خزانې په دې غرونو کې چلېږي، دا خلک یې داسې رایخ کړي دي چې ورته وایي چې خلکو چې څوک خبره کوي نو دلیل دې غواړئ. ایمان چې زه په یو خطبه کې په یو بیان کې خبره وکړم او دلیل مې نه پیش کړی دا مې نه ویلي چې دا د دې کتاب دغه دی. څو داسې ملګري شته نو کتابونه خو ټول مشرکانو لیکل دي، الله او رسول کوم کتاب لیکل دی؟ ته د یو کتاب نوم وښایه. الله رسول کوم کتاب لیکلی؟ الله رسول کتاب لیکلی نه دی، د هغوی خبرې دي او محفوظ پرتې دي د الله وعده. نه نو چې هغوی نه دی لیکلی تا ویل چې کوم کار نبي علیه السلام نه یې کړی
او څوک یې وکړي دا بدعت دی. اوله کې دې دا تعریف کړی چې الله او رسول کتاب نه دی لیکلی، ستا مقتدیان سان د کتاب حواله غواړي، نو ګویا چې بدعت کوي، نو پابندي پې ولګوه. قماقلي خفه نه شي مړه، علم وکړه او مهرباني داسې وکړه چې یو کار کې که نو لکه اوس دې ویل چې تعزیت له لاړ شم او بیان کومه، د تعزیت بیان ته ما ته وښایې په یو روایت کې، خو ته به اوس بیا د ځانه روایت وې. زه ستا غوندې ډیزلي نه یم چې د ځانه روایت ویم. اورې که نه ډیزلي څه معنا ده؟ حدیث یو خبره نه کړي ډیزلي معنا په دیوال باندې ولم. ډیزلي معنا څه ده؟ د کونړي مقلده د ابو نقصان مقلده د ډیزلي څه معنا ده؟ د ډیزلي معنا دا هغه مړې خبره واوره نور خبرې نه کوم. وا لکه زیات پټکې چې چا والی بیا خو زمونږ د دې مثال کومبل ته به تللی یم مسالو والا ته بیا ډیزلي ووایې چېرته یو بزلې مخامخ مخې له ورشي هغه هم زیړې جامې اغوستي او ستا را خوله به دې ټیم کې زیاړه تښتېدل ته هم ډیزلي بیا. دا خبره وکړه چې ګوره مونږ چې د جمعې نه مخکې کوم بیان کوو دا خو مونږ بس خلکو ته نصیحت کوو که نه دا د جمع کېدو دپاره صاحبه جمعه ده. اورې خبره واوره یو دوه نه خطا شوي دي، ښه پوره تیاري وکړه، دا نمبر دی او دا کومه خبره چې دې کړله که نو خلکو ته زه پوه شوی یم زه تاته ویم وایي زه پوه شوی یم ګوره مذعوما مدحوره شیطان کې دا کار و چې هغه خپله غلطي نه منله او آدم علیه السلام نه خطا وشو نه فورا دعا وغوښته. زما یو خبره واوره خبره به کوم او تا ویل چې الله او رسول خبره واوره تا ویل الله او رسول دوه خطبې کړلي که نو الله مې نه دی یاد کړی ما صحابه یاد کړي دي الله خطبې نه دي کړي. نو نبي او داسې کار چېرته کوي چې الله نه ویلې وما ينطق عن الهوا الله به ورته ویلي دا د الله حکم و الله د الله په اذن باندې کړی دی، خو ما داسې ته وایي چې د الله او رسول یې دوه خطبې نه کړي. نو زه ته قرآن آیات وایم واسأل من ارسلنا الکه قرآن کې الله فرمایي واسأل من ارسلنا څه معنا ده؟ تپوس وکړه د هغه چا نه چې موږ لیږل دي که نو موسی ژوندی و چې الله ورته ویل چې تپوس ترې وکړه، مطلب دا دی چې د موسی علیه السلام شریعت وګوره پوه شوې. نو زاره خبره په دلیل کوم دلیل دی ته چې دا دوه خطبې وې په بالکل دا دلیل ماته معلوم دی مفهوم شریف دی علماو لیکلي کتابونه لیکلي مړه ستا دلیل ستا مولیان هم ما لیدلي دي. او نو دا خو دا نو ته خو لون خو نه یې که نو څنګه لون خو نه یې که نو تاسو خبره لږه تیزه کوئ په سترګو باندې لون خو نه نو بیا خو به دې خامخا زموږ مولیان لیدلي و لکه تا خره مخکې یاده کړه عاشیز ولیات که به دې م لیدلی دا خو ستاسو کار دی. هغه ستاسو کار دی کتاب لیکلي دي ستا کتاب اورې که نه خو منګه بې دومره فوکس نه ورکوو لکه څومره چې بې ته ورکوې. خبره واوره دا ته چې پښتو کې کومه خطبه وی نبي علیه السلام ویل ده قرآن ته به په مانځه کې نه ګورې. خبره واوره دا ته چې پښتو کې کومه خطبه وی منډه یو طرف او بل ته مو د دې یوې جواب ما لازم ما کړلی شکر الحمدلله زما 3600 بیانات موجود دي. خبر قربان وایا دا ته چې پښتو کې کومه خطبه وی دا نبي علیه السلام پښتو کې ویلي وه یو منټ دا اخري خبره کوم خبره واوره اکلاس بند قضا چاره که داسې به شیخ امین هم وایي فلمونو کتوله ته بیا شیخ تی جوړ شه چې کله وابي شو. نو اوس خبره واوره که نه ته وایي د الله رسول په خطبو کې دا خطبه پښتو کې کړې ده داسې ته وویل که نه داسې دې وویل دا خبره ته منې چې د دې قرآن تشریح د الله رسول کړې ده که نه منې دا خبره بالکل منم بالکل منې ته ما ته وښیه د الله رسول دا نن سبا چې ته کوم تفسیرونه کوې په پښتو کې دا ترجمه د الله رسول کړې ده. نو موږ خو مقلدین نو موږ خو د دې نه انکار نه دی کړی. پیر صاحب خبره خو ستا دی چې ته د الله او رسول تا مخکې تعریف د بدعت دا وکړه چې الله او رسول کوم کار نه کړی او خلک یې کوي دا بدعت دی. اوله کې دې دا تعریف وکړو نو زه ستا نه تپوس کوم ستا د مسلې تپوس کوم. موږ خو مقلدین یو موږ د خپل امام فقه منودار سړي کتاب منو لکه د شیخ امین کتاب هم ګورو
د ډیر شه د شیعه کتاب هم ګورو در چا کتاب ګورو په موږ دا اعتراض پکار نه دی تا ویل چې نبی علیه السلام کوم کار نه کړی بدعت دی ما ویل په پښتو کې نبی علیه السلام د جمعې خطبه ورکړله چې ته یې ورکړې که نه یې ته ورکړې نو بدعت ورته ووایې اسانه خبره ده اوس یو خبره واوره ته وایې زه مقلد یم زه وایم ستا د کتاب نه بهتر تختمو مال د دغې یوې خبرې جواب راکړه بس بیا کلاس ته کښېنه طالب یم د کومې خبرې دا کومه چې ما وکړه چې نبي علیه السلام پښتو کې خطبه نه ده ویلې ته ورته بدعت وې که نه زه وایم د الله رسول په پښتو کې خطبه نه ده کړې په هغه ټایم کې د دې پښتو نوم نشان نه او په دې پښتو باندې څوک نه پوهېده د هغوی عام زبان او د هغوی خبرې دا په عربۍ کې وي هره خبره چې شو د قرآن تفسیر هر څه بل که ته د خطبې په باره کې حدیثونه وګورې د الله د رسول نو په هغې کې دا الفاظ دي چې څه به کول د الله رسول په خطبه کې د قرآن آیتونه لوستل یوه خبره دویم دا چې خلکو ته به یې نصیحت کوو نو ته ما ته ووایه د الله د رسول یو خطبه ما ته داسې وښایه چې هغه لیکلی شوي او داسې خطبه نقل شوي لکه څنګه چې د سورة الفاتحه ده چې د هغې الفاظ بدلېږي نه تر قیامته پورې به وي داسې یو خطبه ما ته وښایه دا خو ستا کار دی ستا مطلب دا دی چې لکه د نصیحت دپاره به آیاتونه ویل او حدیث به ویل که نه او زه وایم څنګه چې د الله رسول هغوی ته نصیحت دپاره د قرآن آیاتونه ویل حدیثونه ویل چې لکه صحابه مثال په طور خبره واره مولانا چې پوه شي صحابه که نو او فاتحه دعا ده که نه خبرې ته غوږ شه که نه نو ته خو خبره دې وکړه زما خو واوره که نه یاره فاتحه دعا ده که نه دعا ده نو په دې دعا باندې چې کله امام ولضالین وایي نو وروسته مقتدي امین وایي که نه وایي یاره دې امین پې وایي هغه خبره مړه د یوې خبرې نه بلې ته تښتېدلی نه یم تښتېدلی نه یم دقه مسله در څه حال کوم چې وروسته به مقتدي امین وایي د دې امین معنی ده چې الله را فاتحه کې چې کومه دعا مونږ وکړه دا قبوله کړي که نه نو مثال په طور باندې نن یو سیک مسلمان شو په مونځ کې وروسته ودرېد او هغه ته معنی نه ده یاده نو د دې خو هېڅ مطلب راونوتو د کوم د جهل خبرې کې پته نه لګي چې څه شی ده د الله بنده خبره واوره ګوره که فاتحه دعا ده او قرآن دی دا بدلېږي نه که صرف پیمانه نه ده معلوم ستا د فقه شان نه وایي چې یه د الله بنده نو تا ویل چې په خطبه کې به قرآني آیاتونه ویلو نو ولې په خطبه کې قرآني آیاتونه بدلېږي نو وایم یاره دومره جاهل ته خبرې ته غوږ کېږده جاهل څه ته ویلي جاهل تعریف وکړه د غډمانو کار دی د مولیانو په ډم چې مشهور دی نو هغه هم د خپل ځان خلاصولو دپاره او د خپل چالاکۍ دپاره خټ وخاندي زه وایم خبرې ته غوږ کېږده ما تا ته وویل چې په حدیث کې دا الفاظ دی چې د الله رسول به څه کول صحابو ته به نصیحت کا او په دې خطبه کې به څه ویل آیاتونه به ویل د قرآن او تا ویلی چې لکه فاتحه کې آیات نه بدلېږي په خطبه کې بدلېږي یار خو دې نه مه که نو ما ته دې خر ویلې د خر سه یارانه مه کوه خبره واورې بیا دې ووایه جاهل دی یار د قصه واوره خبره واوره ګوره غلطي دې کړله او ښه پوره مکمل غلطي دې کړله لکه ته تعزیت له لاړ شي هلته هم بدعت کې په مسجد کې دې هم بدعت شروع دی او بدعت پېژنې هم نه د بدعت تعریف هم دله نه درځي خبره واوره الله دې پوهې کړه لږ خبره واوره بیا چالاکي کوه نو چې الله مې پوهوي نو ته راته ولې لګیایي او الله مې څنګه پوهوي چې په وحي په ما نه راځي او داسې ته منې نه لکه مخکې چې ته څنګه ما ویله چې الله رسول ته ویلي که نه تا ویل چې الله رسول ته نه دي ویلي ما کوم ځای کې ویلي دي دا ریکارډینګ ته واپس واوره چې ما دا خبره کړې چې د الله رسول ته نه دي ویلي په خبره باندې بیا هم پوره نه شوې پوهه پرې نه شوې مال الله او رسول ویل دي که نه دي ویلي ما درته داسې ویل که نه تا ویل رسول الله ویل دي او الله نه دي ویلي مخکې د انکار وکړو چې کم از کم د الله مخې له تللي دي کنډونه کو چې تېر شوي دي منټونه اوس دې خبره بدل کړه تا داسې خبره وکړه چې الله او رسول دوه خطبې کړي دي داسې خبره یا تا نو ویل شو که نه یاره خطبه ټکې لازم خو نه دی څنګه لازم خو نه دی چې ما خطبه ټکې اوس ویلې وی لازم خو نه ده داسې که نه مړه
نو قرآن باندې ګوره ته نه پوه شوې په قرآن ته پوه شوې واسأل من ارسلنا منی ذکر کړل د انبیاء نوم خو نه د ذکر کړي داسې ما ویل ذکر کړ خطبه لفظ می ذکر نه کسه چالو شو دا خبره وکړه چې د الله او د الله سیوا ته ګوره د قرآن حدیث په نوم باندې نور خلکو ته دوکي مور کوا نه ته دلیل پیژنې مقتدیان به د نن ماښام دا تپوس کوي پیر صاحب مقتدیان به د نن دا تپوس کوي الحمدلله چې دې مقتدیانو زمانه تپوس کو زما په زندګۍ کې د ټولو نه د خوشحالۍ ورځ بدای چې دې مقتدی زمانه تپوس کو چې تاسو له مسله بیان کړی و دا مسله دی غلطه ده او د اشکالات ما حل کړل تاسو خو ما هغه به پس خان دي چې مولای پینره پوهه کړي نو ما جاهل سړی به پس پوهه کی وکیګ د الله تعالی د ورېدو استقامت درکې لږ صبر وکړه استقامت د څه صيغه ده دا ته ما وویل چې د الله رسول څه کړي دي په خطبه کې قرآن آیاتونه لوستلي دي څه کړي بہت نصیحت کړی دی تاویل چې په خود په هغه ټیم کې عربي عامه و د الله رسول په عربي کې نصیحت کړی نو په دې ټیم کې خلک په عربي باندې نه پوهېږي ته وایې چې نه بالکل په عربي کې لازم دی په هغه ټیم کې خو صحابه عربو او فاتحه هم په عربي کې د اوس په پښتو کې پکار ده څنګه کې مولا ستانه تاسو ته خبره خو اوره کنګور په هغه ټیم کې خطبه په عربي کې ځکه صحابه ټول عربو په قول استا چې پښتانه نه لکه دا د دې د نه تاسو کولای شم خو ځنه خبره مخکې بو زما سه یو طرف او بل ونی نو په هغه وخت کې یو طرف ته ورم کته د خطبه فاتحه ته ورسېږي نه رسمه خو په مسله دی پویوما چې ګوره په هغه وخت کې صحابه تر فاتحه مانم یادوا د قران د قرات مانم ورته یادو اوس وخت کې زه ډیر خلک د څه خو دې شم چې نور تر فاتحه مان یاد ده نور تر قرات مان یاد نو ته ول اوس په پښتو کې ولې قرات نه یاد خو خبر واوره مړه دومره جاهل انسان کنه چې تاسو زه نور څه زما به خبره باندې بس نه نام پیږي ته به نه پیږي خبره واوره کنه وی چې فاتحه معنی صحابه معلومه نن سبا خلکو ته نه ده معلوم زه ویم د الله د رسول نه یوه خطبه داسې هغه چې د الله رسول په جمعې په ورځ کړې خطبه یې کړې ته په سویمه درجه کې څنګه سویمه درجه کې اولا کې ما خام مړ بیا ته زره کم زګی نو غندا د الله بنده ته خطبات کتابونو خلق راواله کنو بقول استا چې لکه کتاب باقي خو کتاب منل ستا په نس باندې پکار نه ده او دا ته چې کوم خبره کې تا خطبات تا بخاری ترمذی تا کتابون نه دی ویلین تا څه پاته ده چې خطبه پکې نشته پاره به کی الحمدلله زما دومره او چې زه درته واخه مې هغه مليان ته پیژنه ته خبره واورځي والله د قرآن په یو آیات په تفسیر باندې نه پوهېږي بیا د خلکو باندې د کفر فتوی لګي ورته وایي چې د قرآن د آیات تفسیر یې غلط کړلی نو ستاسو په علم باندې افسوس چې اته کاله ته علم کړلی د قرآن په تفسیر باندې علم مې نه دی کړی علم جدا دی او علم جدا دی خبره واوره علمي زور خو دې دومره دی الله عالم چې ته په کومه مدرسه کې باندې غوږونه دا په دې غوږونو کې درنوالی دی او هغه د بدعت درنوالی دی چې دا د حق خبره دی باندې ډېره درنه لګي اوري کنه خبره واره دا علامه ابن جوزی رحمه الله خبره واره کاندې ختم کوم نو ټیم کم دې به ان شاء الله په واتس اپ باندې راځي سید زدا واره ته چې د نبی علی السلام کوم یو خطبه د الله بنده ته د دین څخه خبرې د حجۃ الوداع خطبه را نقل ده دغه شان نبی علی السلام هغه مخصوص خطبه وا هغه نو تم مخصوص د فاتحه په شان فاتحه ته مخصوص نه وي بالکل نو فاتحه بیا په پښتو کې وایي کنه دا شی جاهل دی دغه ذکر دی قرآن دا نه بدلیږي او زه په حدیث د ابو داود کې او په داسې نورو حدیثونو کې راغلي چې لکه صحابو ته ترغیب ورکا او نصیحت یې ورته خبره واوره مولا نن سبا د خلک په عربي نه پوهېږي نو د فاتحې نه بل غټ نصیحت شته نشته خو هغه قرآني الفاظ دې هغه نه بدلېږي ته چې داسې خبره کې چې د فاتحې نه بل نو زه په تا باندې دا اعتراض کوم او ته نرسه دې جواب وکړه ته ویم ته وایې که نو چې زه ستا په دې زبان کې درسه زه ستا په زبان کې ویم ستا په زبان کې ویم ته چې په صحابو کې لکه د عربو نه علاوه بل څوک نه و که نه په عربو کې ما داسې نه دي ویلي ما ته دا ګوره د ریکارډینګ واپس کتی کېږي انشاءالله داسې مشکل نه دي ما دا نه دي ویلي چې په صحابو کې د عربو نه مخکې دې ونه ویلو عربي څه وه عامه وه
ما د عموم لفظ استعمال کړی دی. نو بیا خو په دې وخت کې انګریزي آمده که نو ته خطبه په انګریزۍ کې ورکوه. په دې وخت کې خو بیا د ټولو نه زیات انګریزي آمده، ته خطبه په انګریزۍ کې ورکوه که نه. دومره جاهل یې که نه. ګوره د اخري خبرې نه دي، انشاءالله دا خبرې کتاب کې وکړه، کټینګ به مو وکړي، هر څه به وکړي، خو انشاءالله د الله په نیز باندې زما خبرې واضحه دي. ستا په خبره کې خو دلیل نشته، ته خو د خبرې جواب نشي کولی. زه درته هم سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د پاریس نه نو ما تاسو څه وویل چې په هغه ټایم کې ته عربي عامه وه، صحابه په عربۍ نو په دې وخت کې اردو عامه ده، ته د جمعې خطبه په اردو کې ورکې. قومي زبان اردو دی. اردو عامه ده که نه. بالکل زمونږ سلف او اهل حدیث علما چې کوم دي د پنجاب، هغوی په څه کوي؟ په اردو کې هلته خطبه ورکوي. په نورو ملکونو کې یا په پاکستان کې داسې علما چې هغه په انګریزي باندې پوهېږي، هغوی څه کوي؟ په انګریزي کې ورکوي. زه وایم د خطبې مطلب دا دی خلکو ته نصیحت کول، خلک پوهول. نو خلکو ته څه کېږي چې په کومه ژبه باندې هغه پوهېږي. انشاءالله د قرآن او د حدیث نه به دا خبره په کلکو دلایلو درته ثابتوم چې د خطبې مطلب خلک پوهول دي. د الله رسول په عربۍ کې کړي وه، خو د دې وجې نه چې خلک په عربۍ باندې پوهېدل، عربي عامه وه. اوس غلی کېږي چې زه ته اوس پوره خبره وکړم، دومره ساعت درته زه غلی وم. صاحبه تا ویل چې خطبه د نصیحت دپاره ده، او خطبه چې ده دا به په پښتو کې ورکولی شي، په عربۍ کې به ورکولی شي. د ټول قرآن نیچول په فاتحه کې دی که نه دی؟ بلکل دی. اوس غوږ شه، نو د ټولو نه غټ نصیحت خو قرآن دی که نه؟ او د قرآن نیچول په فاتحه کې دی، د ټولو نه غټ نصیحت په فاتحه کې دی. بیا دا نصیحت ته په پښتو اردو کې ولې نه کوې؟ یو منټ زه وایم یا خو ته خوا دې خوا به نه چې بس د دې جواب وکړه، د دې جواب وکړه. یا خپله خبره غلطه ومنه یا درته کومه، خو ته خو زما خبرې ته غوږ شه که نه. زه تا ته ما یو خبره وکړه، تا وویل چې د نبي علیه السلام آخري خطبه د حج په موقع باندې هغه سره نقل د مخصوص خطبه وه. یوازې دا نه د نور هم نقل دی، خو ته خو د اولې درجې که نه، او د نقلي مقتدیانو نقلي امام په دې خبرو چېرته پوهېږي؟ چې کومې خطبې نقل دي، خو ټولې نه دي نقل چې د الله رسول هره خطبه نقلي. ولې چې د خطبې مطلب تا ته ما ووایي چې د هغې مطلب سره خلک پوهول دي. نو بیا خو ټول بخاري مسلم دا خو ټول بیا را نقل دي، د هغه خو ټول د پوهولو دپاره کار کړی دی، عملي زندګي ښودل که نه. نو چې دا را نقل دي دا مخصوص خطبې شوې که نو بخاري مسلم. خبره واوره که نه، سورة الفاتحې باره کې تا دا اعتراض وکړو چې ته بیا خلکو ته دا پښتو کې ولې نه وایې؟ ټیک ده. زه وایم د سورة الفاتحې الفاظ دا قرآني الفاظ دي، دا بدلېږي نه. ولې د دې سورة الفاتحې تفصیل او د نچوړ او خلاصه د الله رسول نه بیان کړي صحابو ته. خبره واوره ودې ویله خپله که نه؟ د دې خبرې جواب وکړه کومې که نه؟ اول دې ویله ګوره چې په خطبه کې به نبي علیه السلام قرآني آیات ویلو، او هلته وایي چې د نصیحت دپاره به پې خلک پوهول، او دلته اوس وایي چې نه قرآني آیات نه بدلېږي، په خطبه کې بدلېږي. تا داسې ونه ویل؟ هی لالا دومره جاهل ته خو په خبره باندې نه پوهېږې. مړه ته ځان ته مولا وې سړیه؟ نه که نو ما خو ته مخکې ویل چې خلک ما ته وایي چې عباد مولی صاحب عباد مولی صاحب، ما ځان ته په خپله مولا نه دی ویلی، ستا په شان نه یم. عباد مولای صاحب دا څوک چې دوی چې عباد مولای صاحب په دې خو لدیم د الله لعنت یې ته د مولا قابل نه شي تاسو. الله اکبر استغفر الله. د لعنت د ګناه نه خبرې؟ د لعنت ګناه څنګه د لعنتو؟ داسې وکړه چې تا ته ما وویل چې د الله رسول په خطبه کې څه کول؟ قرآني آیتونه ویل. اوس په خپله وایي چې قرآني آیتونه ویل په فاتحه کې نه بدلېږي، په خطبه کې بدلېږي. دا اوس عجیبه خبره نه ده؟ دا به دا مقتدیان نه اوري یاره. جاهل انسانه هله کله وایي ځان ته مولا وایي، کله وایي جاهل انسان، کله وایي خره، کله وایي لالا، کله یو څه. تعالی صاحبه پیر صاحب چېرته قاري بهادر راوله، چېرته هغه مشر دي راوله. ته په دې بهادر نه الحمدلله دا سلفي ځوان نه دی، دا د اولې درجې تعریف. دا راته وایي چې دا سلفي نوم الله یې ښودلی او که رسول الله؟ زه وایم خبرې ته غوږ شه. تا اهل حدیث یې تا مخکې ویل چې قرآن حدیث سلفي نوم الله یې ښودلی او که رسول الله؟ څنګه سلفي نوم الله رسول الله؟ یو منټ دا اعتراض په تا باندې کوم، ته ځان ته زما پرېږده، ستا خبره ده ستا. که نه نو دا بدعت دی او که نه دی چې رسول الله تعالی یو نوم نه دی ښودی او ته ځان ته نوم ذکر کوې، بدعت دی او که نه دی؟ جواب وکړه چې رسول الله یو نوم تعالی نه دی ښودی او ته ځان ته بدعت دی که نه دی؟ زه وایم د
دې خپل نوم جواب وکړه چې تا له دا که یو سړی قرآن له نوم بدلی ته به په اعتراض کې که به پې نه کې تا له چې یو نوم الله او رسول نه دی ایښودی تا ځان له ایښودی دی ستا د فتوی مطابق بدعتي یې که نه ته مسلمان یې زما خبره پرېږده ته خپله خبره وکړه شابه سي نه دې نه منم و ځان ته د سلفي ووایو سلفي دې ووایه ورته که د سلفي معنه لا پاتې ده اهل الحدیث سمانه ده او اهل الحدیث نوم تعالی الله ایښودی که رسول الله ایښودی شابس د دې وی خبرې جواب وکړه خو بس زما پرېږده ما نه دي ویلي ستا د قول مطابق تا چې کومه خبره وکړه چې الله او رسول یو کار نه ایښودلی او څوک یې کوي دا بدعت دی اوس ته ووایې چې د سلفي او اهل حدیث نوم تعالی الله او رسول ایښودی دی او که نه تا په خپله ایښودی دی ته بدعتي یې او که نه بس دا خبره وکړه وخایه بیا قرآن کې وخایه حدیث کې وخایه چې د الله نبي تعالی دا نوم ایښودی د دې نه مخکې مه ځه زما پرېږده زما قصه پرېږده زما خپله قصه ده تا ځان ته نوم ذکر کړه ما ځان ته لا دیوبندي نه ده ذکر کړی چالاکي پرېږده ګوره نه د خطبې جواب کولی شي نه روایت پېژني نه بدعت پېژني 100 سوال مې وکړه په یو باندې پوهېږې نه او د خزاني مولیانو د پلان کیږي د خدای بنده ته زموږ څه نشي کولی ته لا د مولیانو خبره کې ما تخته سلفي نوم راته په قرآن حدیث کې وخایه سلفي او اهل حدیث نوم په قرآن حدیث کې وخایه سلفي او اهل حدیث نوم په قرآن حدیث کې وخایه که نه نو په ځان دې د بدعتي ټاپه ولګوله نو دا ستا دلیل دی نه دې په قرآن کې وښوده نه دې په حدیث کې وښوده سلفي نه په قرآن کې دې وښود نه ته الله دا نوم ذکر کړل نه رسول الله ذکر کړل د دې نوم درته اسانومه د دې نوم درته اسانومه زه وښایه چې یو صحابي ځان ته سلفي وي اهل حدیث ویلی چلو نو تا په خپله باندې ذکر دا وکړو په خپله دې ویله په خپله لاړ شي هلته وتښتې باغ باندې ته ورسي بیا بېرته راکوشي او په بیا هغه اعتراض نوم په ما باندې راږدي پیر صاحب ځان ته د اهل حدیث نوم ووایه د الله ایښودی دی یا رسول الله ایښودی دی ابوبکر دی یا عمر دی یا عثمان دی یا علي دی یا سلفي نوم دا تاله چا ایښودی دی که ته نه یې پته نه ووایې زه بدعتي یم بدعتي نه یم زه یم سلفي یم او په سلفو کې بدعات نشته بدعات چې دي دا په دې چلو زه تا ویل چې ریکارډینګ کېږي دا د باندې بل قرضو چې خلکو ته پته ولګي چې دوی دا ځان ته کم نوم ذکر کوي دا کم نوم چې ته ځان ته ذکر کوې نه الله ایښودی دی او نه رسول الله ایښودی دا کم نوم چې د ذکر که نه الله ایښودی دی او نه رسول الله ایښودی که ایښودی یو کتاب کې وښایې زما شکست او ستا پته یو میل اهل الحدیث معنی ته معلوم ده معنی پرېږده معنی پس کته زینو فاتحه بیا په پښتو کې ولې نه وي اوس بیرته راغلی هغه د رسول الله د حدیث تابعداري د هغې منونکی په هغې عمل کوونکی د بخاري 14 جوابونه کوونکی نه ستا غوندې بدعت او شابسي دا معنی چا کړل د اهل حدیث چې د قرآن حدیث منونکی او د قرآن حدیث منونکی د اهل حدیث دا معنی چا کړل ما وکړه ته څه وکړې الله او رسول الله ورسول الګه بل څه د الله بنده قاضیانه کیږي مجتهد یم زه اجتهاد کوم او ته مقلد یې سره پر الله اکبر یو اهل حدیث او سلفي نوم د قرآن حدیث نه ثابتولی نه شي د اهل حدیث معنی د قرآن حدیث نه ښودی نه شي او مجتهد دی زه تا ته وایم ته خپل ستا به دې سټ باندې زه خسه کوي ستا به دې تندي باندې ازه خسه کوي ستا به دې تندي باندې ازه خسه کوي کوم تندي زور چارته خو دغه یو تندی نو زما په تندي زخه نشته دلیل پیش کړه اجتهاد نه ثابت کړه مجتهد سے مړه ګاډي وړي خپل تندی نه چې ثابت ولې ته د قرآن حدیث نه مسلې سره وباسي یاره ماشومانو خبرې مه کوه علمي خبرې کوه دا خو درسه زه په معمولي سټیپ کې لګیا یم ته چې زما تقریر وارې نو په تا باندې خو خپې او سر دواړه رافي
مجتهد صاحب زخه دې ثابت نه کړه سلفي دې ثابت نه کړه اهل حدیث دې ثابت نه کو نور څنګه شي کس نو تا ویل چې د اهل حدیث معنی را حدیث قرآن منون کې د اهل حدیث دا معنی په کم ځګین کې ده فاتحي خبره مې تشریح کړه هغې نه متخدرین نه 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 نو چې ته جواب نه کې یاره دا خلک یې ګوري نه دا خلک یې ګوري نه چې ته جواب نه کې نو زه به د کم ځګین نه تا ته په یو ځګین باندې کلاک شم چې ته د یوې خبرې جواب نه کې غوږ شه چې د خبرې جواب دې وکړم تا ته ما د خطبې باره کې خبره وکړه چې د الله رسول خطبه کې څه وایي د قرآن ایتونه ته یې ګوره د سورة الفاتحه بدلېږي نور ایتونه ما کله داسې ویلي چې فاتحه بدلېږله د دې غریب نه خو یو دوه خطا شوي ما هغه ټول پنجاب پیژني سند مې پیژني کراچۍ مې پیژني ټول خیبر پښتونخوا مې پیژني یو ته به مې نه پیژني زه په شهرت څه کوم چې تا وپېژاندم دومره کافي ده خو تا ویل چې په خطبه کې د قرآن ایتونه ویلی کېږي او د نصیحت دپاره بدله کېږي نو فاتحه ولې نه بدلېږي او دویم دا دی چې د اهل حدیث او سلفي نوم د قرآن حدیث نه ثابت که بس ما خپل شکست ومانه زه ستا ټولې خبرې منم قرآن حدیث کې وخایه د خطبې په باره کې د اعتراض کړی و درته د قرآن نه 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 سلفي نوم باندې اوس تختمو تختې به نه دغه سلفي نوم به راته د قرآن حدیث نه ثابت او اهل الحدیث دی ویلې اهل حدیث نوم نه دی ویلې دا به راته د قرآن حدیث نه ثابت دی زه درته وایم چې څو پورې تا خپل دا دیوبندیت نه ثابت کړی نو زه درته جواب نه کوم چل ما دیوبندي نوم د سره نه دی او زما په ثابتېدو باندې ته ولې ځان بدعتي کوې ما پرېږده زما خبره نه ده خبره ستا ده تا ځان ته په خپل اهل حدیث او سلفي نوم ویل دی ځان ته دې دا نوم ویل دی دا راته د قرآن حدیث نه ثابت که که نه خزانې والا او مولام 0 خزانې والا په دې سړي پسې مونځ کوي چې په خپله په جومات کې بدعتونه کوي په جنازو کې په خپله بدعتونه کوي او چغې وایي دا لا وایي زه د مولیانو څه کېده زه نر یم د الله بنده که د نرتوب دپاره درته اوس دلیل بدعتي دا مولانا یو لطیفه درته کومه غوږ ورته کېده خلکو تاسې واورئ یو سړي وایي توتي اغستی و که نه او صرف په دې خبره په 15,000 اغستی و چې هغه به درې چیشه کس دا خبره کوله هیڅ شک پکې نشته چې کور ته راوړی ورته ویل زه ډېر غټ دلی یم چې ته ماغسیا ورته بیا مې درې چیشه کس په دې کې هم شک نشته دقه بدعتي ستاسو په خوله باندې یو درې چیشه کس راولیدل دی بس بدعتي په خپله باندې 10 بدعات په دې ویډیو کې ریکارډ شو ستانه 10 بدعات اهل حدیث نوم چې نه تعالی الله ایښودی نه رسول الله ایښودی ځان ته وایي بدعت کې روزانه په جومات کې دننه چې اذان کې بدعت کې په تعزیت کې چې بیان کې بدعت کې قبر په غاړو باندې کاش کې چې خزانې زنانې واوري آبم وایي چې دا زموږ څومره جاهل مولا دی ته ماته جاهل وې جاهل نه والله دا مولا نه دی دا لکه واړه شاګردان به پس ته یو الحمد چې دا بار وې ته چې دا الحمد وې ته دا ټکې ماته نشي ثابتولی په الحمد باندې دا زبر الله کړ دی او که رسول الله کړ دی وښایه که نه نو بدعت دی ستا په جومات کې چې کوم قرآن ته ایښودی مه قارېږه کافرو چا چې ورته اپرونه کول 72,000 روپو موټرسایکل چې په دې وخت کې په 1,70,000 دی هغه اپرونه چې ورته کېده هغه مولا درسه لګیا دی 8,000 روپۍ میاشت چې په دې وخت کې 28,000 روپۍ د هغه مولا درسه لګیا دی هغه مولا درسه لګیا دی چې ستاسو خوبونه حرام کړي بس اهل حدیث نوم ثابتولی نه شي د الله بنده د خزانې او د رڼا منځۍ واړه به هم د پسې اوس په لاره کې چغې وایي لکه څنګه چې په منیب چیلنجونه ورکړي وو بیا به پسې په لاره کې چغې وهلې د عباد مولوي صاحب موټرسایکل پرېږده دغه شانتې په تا بسې چغې اوس وایي بدعت لالا نوم د کېښودی شو د نن نه بعد ته مشهورې په سلمان عرفي بدعت لالا وایه ته خو ډېر سوی مړه لګیای کاټې هم لیده دا ایمان دی خزانه ګور اوس به وایي چې تا کټ کړ لالنګ زما موبایل داسې هم مولانا وایي شاه بسې اهل حدیث نوم قرآن حدیث کې نشته بدعت کې مبتلا یې که نه تا ته وایم خزانې نرخص دی په ما پسې چغې وایي څنګه چغې چې په تا پسې والدي
چې مولا دې نه منم مونځ در پسې نه کوم په ما پسې دا چغې نه وایي الحمدلله الله ماته یو عزت راکړی دی د خپل دین په وجه باندې اوس به راپسې وایي اوس به راپسې وایي لکه اوس به راپسې وایي د اوسه پورې علاقې سړی مو داسې عزت الله د دین په وجه راکړلی که نه الحمدلله چې د هغې خیر اوس به راپسې وایي دا نوم دې کم از کم ثابت کا د قرآن حدیث نه دا نوم کم از کم ثابت کا په بدعتي باندې ته مشهورې چې په کلي کې تاسو ویني والله چې قسم دی ښځې هم په تا باندې دا زنانه هم په تا باندې چغه وایي ویا بدعتي هغه دی په بدعتیانو باندې تاسو مشهور وي دا غیر مقلد دا سلفي ځوان دته څوک بدعتي نه وایي الحمدلله په دې کې بدعت نه بیا دې دوه نومونه درېیم نوم هم ورسره جمع شو اهل حدیث نوم هم په قرآن حدیث کې نشته نو بدعتي سلفي نوم هم پکې نشته نو بدعتي غیر مقلد بیا یې کاټ کو شل ځلې کاټ کو په دې خزانه والا